زما د ایمان او د عقیدې ډېر معزز او حاضرین او مسلمانانو ورونو، تیره جمعه د عقیدې متعلق بیانو چې عقیده بنیاد دی او اعمال په هغې بنا دي. د چا عقیده صحیح نو عمل معتبر دی، عقیده صحیح نه ډیر اعمال کوي خو عمل ته صحیح اعتبار نشته. عقیده خرابی نو څه چل کېږي؟ کم ګناهونه منځته راځي. اول خدا چې د سړي عقیده خرابه شي د کې شرک پیدا شي، توحید د منځه لاړ شي. شرک څه ته وایي؟ شرک دې ته وایي چې خدای سره ذات کې یا خدای سره په صفتونو کې څوک شریک دا د عقیده چې د خدای په شان دا بل څوک د خدای د ذات په شان د ذات دی. یا دای چې دا د عقیده چې د خدای څنګه علم دی د دم داسې علم دی، د خدای څنګه قدرت دی د دم داسې قدرت دی، د خدای څنګه اوریدل دي د دم داسې اوریدل دي، د خدای څنګه لیدل دي د دم داسې لیدل دي. دې ته شرک وایي. دا شرک د دنیا کې کله پیدا شي؟ د آدم علیه السلام نه د نوح علیه السلام پورې څومره انسانان چې د ځمکه کې اوسېدل ټول د الله د توحید او د یووالي قایل وو، مشرکین پکې نه وو. الله تعالی قرآن کریم کې دا مطلب ډېرو ځایونو کې بیان کړی. خدای وایي کان الناس امة واحده، ټول خلق یو شان و، یو ټوله و، متفق و، یو عقیده و، یو سوچ و، یو نظریه و. نوح علیہ السلام د دې عراق موجوده عراق په سرزمین کې خدای پیدا کړ. د قوم بنو راسب هغوی د دنیا ته اول شرک راوړی، د هغوی نه مخکې شرک نه و. او دا شرک د څه نه پیدا شو؟ دا د ډېر محبت نه پیدا شو. د بنو راسب قبیله بزرگانو 15 بزرگانو او د هغې بزرگانو سره د خلکو ډېره مینه وه، ډېر محبت یې ورسره. دا بزرگان وفات شول، دا خلک ډېر خفه شو او ډېر به یې ژړل، ژړاګانې به یې کولې. شیطان ورته د انسان په شکل راغی، ورته وایي سله خفه یې؟ وایي د بزرګانو پسې خفه یو، وایي د هغوی تصویران به درته جوړ کړم په کاڼو، او چې کله مو هغوی یادېدل ورځئ زړه تسلي او تسکین به کېږي. دی ویلې دا ډېره ښه ده. شیطان ورته د دې بزرګانو تصویران په ګټانو جوړ کړل. نو دوی خو ډېرو یو ځای منتخب کړ، دا تصویران به دې ځای کې تاسو به ورځئ. نو دوی خو بزرګانو سره ډېر محبت و او دا خواهش شو چې هره ورځ ورشي. نو ډېر رش به و، ډېر تنګ شو. شیطان ورته راغی، هغه ورته وایي بل چل درښیم، ډېر تصویران به درته جوړ کړم، ډېر صورتونه او شکلونه، او هر سړی خپل کور کې یوه کوټه مختص کوي، خاص کوي، هغې کوټه کې ځان له ولګوئ. دوی ویلې دا خو به ډېره ښه شي. کور کې یوه کوټه م دې دپاره جوړه کړه، د بزرګانو دا صورتونه او شکلونه یې پکې ولګول. او کار به یې کو، ستړي ستومانه به راغلل، دې کوټې ته به یو 100 منټه ورننوتل، د هغه بزرګانو صورتونه او شکلونه ته به یې هسې کتل، راوبوتل. نو کشران ماشومان چې را پیدا شو لوی شو، هغوی به ویلې
چې دا زمونږ پلاران د کوټو لذي او د صورتونو او شکلونو لګوري دې کې څه چلستا پلارانو دا بچی صحیح پوي نه کړ چې مونږ ګورې د عبادت نه کوو د هغوی دا خیال شه چې دا دوی ته کاروبار کې برکت اچول کېږي بچی ورکول کېږي دنیا سمه ده دا د دې شکلونو او صورتونو عبادت کوي نو مشران مړه شول او کشرانو دې تصویرونو ته دې صورتونو او شکلونو له عبادتونو شروع کړل نه د دې محبت د وجې نه شرک رایج شدی دنیا کې زمانګ استاسو دې زمانہ کې ممدق شان چل دی شرک د محبت د وجې نه رایج دی بزرګانو سره خلک ډېر محبت کوي او پکار د چې ور سره وشي خدا محبت کې کله اسراف وشي د حد نه زیات شي داسې شي چې هغه بزرګ له سړی د خدای په نظر وګوري چې دا خدای دی څنګه و پلان کې مړه ډېر بزرګ دی بس غلط سوچ مرا ولا په هر څه پوهېږي دا اوس د خدای صفت دی چې په هر څه پوهېږي بس خدایي صفت دی ورته د چا بچی نه کېږي هلکه د پلان کې بچی نه کېږي سبق کېږي د پیر بابا له دې لاړ شي پیر بابا سره د بچو کارخانه د خلکو لی ورکوي دا اوس شرک شه بچی څوک ورکوي خدای او باران څوک کوي الله مال څوک ورکوي الله دا ټول کارونه خدای کوي او دا خلکو دې بزرګانو پورې تړلې دي سخت بیمار شي نه جوړېږي هلکه پلان کې زیارت ته بوځئ هلته بیا جوړېږي کوای چې نه خدای جوړوي نو خدای خو دلته هم دی دعا دلته کوه که نه نو دا ډېرې غلطې خبرې دي او غلط سوچ دی دې ته وایي شرک د خدای سره په ذات کې یا د خدای سره په ښایسته صفتونو کې چې د الله دی هغې سره څوک شریک کول نوح علیہ السلام د شرک خلاف دعوت شروع کو اتیا کلنۍ کې د پیغمبر او 9.5 کاله دعوت وکړو 1.10 کاله د عمر چې وفات شو خو په دې 9.5 کاله کې چا هم د خبرې ته غوږ کېنښود د شرک عقیده د دوی په زړونو کې داسې مضبوطه او راسخه وه چې د نوح علیه السلام د یو تکلیف نه هم دوی لاس نه اخیسته نوح علیه السلام به سپکاو واهه به زخمی به که و به تاړه هر څه پې کړي دي خو هغه د شرک خلاف او د توحید دعوت کوو چې الله یو دی آخره کې تنګ شو چې ما خو خدای ډېر دعوت وکړو او دا خلک خو غوږ نه ږدي خدای ته شکوه کوي ګیله کوي الله ته وایي ربي انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا اے زما ربا ما خو دوی ته ډېر دعوت ورکا څومره دعوت مې ورکا د شپې م ورغلم د دوی کورونو ته د ورځې م ورغلم او کله چې زه دوی ته دعوت ورکوم فلم یزدهم دعائی الا فرارا زما دعوت نه زیاتی دوی له مگر تیښته چې څومره زه دعوت ورکوم دوی تښتي الله تعالی ته شکوه کوي ګیله کوي اخره کې وایي ربي لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا ای زما ربا د ځمکې په مخ د کافرانو یو کورم مه پرېږدې ټول ختم کا پیغمبر چې ډېر پیغمبر ډېر رحیم او مهرباني رحم او شفقت پکې ډېر زیات دي چې ډېر تنګ شي او د خولې نه سر راووتل الله تعالی د اجابت دروازې ورته کولاوي د پیغمبر خبره بیا خدای نه رد کوي بل ځای کې الله فرمایي چې الله ته وایي ربي انی مغلوب خدایه زه خو ډېر کمزوری یم فانتصر زما بدله ته واخلې زه خو یې نشم اخیستی دوی ګڼ دي او زه یو یم دوی زورور دي او زه کمزوری یم دوی مالدار دي او زه غریب یم او دوی ټول په دې باطل عقیده ولاړ دي او زه په حق یم خدای زما انتقام او بدله ته واخلې الله تعالی د پیغمبرانو دعاګانې نه غورځوي
الله تعالی داسې عذاب ورکو چې تر قیامت پورې به یادې. هغه دا دی چې د تنور نه اوبه شروع کړي. تنور نه خو اوبه نه شروع کېږي، تنور خو د اور ځای، اور پکې خلک بلوي او ډوډۍ پکې پخوي. تنور نه اوبه شروع شوې دا ټول ځمکه اوبه ونیوله، باران او د لاندې نه ځمکې کې اوبه راخوټېږي، ټول ځمکه په اوبو کې شو، ټول کورونه غرق شو، د غرونو سرونو ته اوبه ورسېدې. دته خدای ویلو چې کشتۍ جوړه کستا چې 100 منونکي یو 80 کسان د منونکي، صد خاندان کسان او صدا سے نور مخلصین دا کشتۍ کې کېنوا او نور هیڅوک به نه پاتې کېږي، هیڅوک پاتې نه شو، ټول انسانان په دې مخ د ځمکه کې ختم شو. 50 ورځې د اوبو دا سلسله روانه وه، 50 ورځې د نوح علیه السلام کشتۍ په اوبو کې روانه وه. نو الله اول پیغمبر د شرک خلاف چې رالېږلی هغه حضرت نوح علیه السلام دی. بیا دا شرک رایج شه په دې دنیا کې. الله تعالی د نوح علیه السلام د خدایانو بیان کوي، د قوم د قوم د خدایانو چې دی ورته ویل لا تذرن ودا ولا سواع ويغوث ويعوق ونسرا. خپل یو بل ته به وصیت کوو چې دا خدایان پرې نه دی ګورې دی هسې لګیا دی. ان تر دې پورې چې سلسله زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورسېده. ابراهیم علیه السلام د توحید جنډه اوچته کړه، د نمرود خلاف بغاوت وکړ، د نمرود خلاف دعوت او आवाज اوچت کړ. نمرود مشرکو د ابراهیم علیه السلام پلار آزر په شرک اخته و، د یو الله ته دعوت ورکړ، هغوی اور ته واچاو. الله تعالی ورته اور باغیچه جوړه کړه. نوح علیہ السلام دی بدله کې الله تعالی انعام ورکو. انعام دا ده چې د توحید مرکز جوړ کو. الله تعالی ورته وی کعبه جوړه کا، بیت الله دا د توحید مرکز دی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، اول کور چې د خدای د عبادت دپاره په مخ د ځمکه جوړ شوی هغه کعبه ده. کعبه آدم علیه السلام جوړه کړې وه، د نوح علیه السلام طوفان کې غورځېدلې وه، نښې پاتې وي. ابراهیم علیه السلام ته خدای وی هغه د توحید مرکز آباد کا. نوح علیه السلام د توحید مرکز آباد کا. بیا وروسته دعا وکړه، ای خدایا ما خدا وکړه د توحید مرکز میں آباد کا، د توحید دستا کور میں جوړ کو، ستا عبادت خانه میں جوړ کړه. خدایا دوی کی یو سړی پیدا کی چې د توحید د مرکز سنبال کی او د توحید الله د یووالي عقیده خوره کی، د شرک نفی وکي. الله تعالی د ابراهیم علیه السلام دعا قبول کړه. کله چې د شرک زور شو، هغه ځای چې ابراهیم علیه السلام د خدای د یووالي په نوم جوړ کړی و چې د خدای عبادت به پکې کېږي، په هغې کې د مکې مشرکانو 360 بوتان نصب کړه. په کعبې کې 360 بوتانو، د هر کار خپل بوتو. جنگ کې به فتح په سکو یو بوت مقرر کړی او دنه به مدد وغواړو. ښه کاروبار کې به موږ له څنګه فایده رسي یو بوت مقرر کړی. پلان کې مرض به په سخ کېږي یو بوت مقرر کړی. بچی به کم یو ورکوي دې دپاره یو بوت مقرر کړی. او دا خو څه کوي چې په سفرونو به تلل، ځان سره به خدایان په جیبونو کې ګرځول، څادر کې به ځان سره ګرځول، ځان سره به وړل. داسې یو تیاره خوره شوه، بت پرستی جوړه شوه. هغه د توحید د رڼاګانو مرکز د شرک په تیارو بدل شو. هیڅ اسره نه وه چې دا به اوس څه کېږي. الله تعالی امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د توحید نعره بلند کړه او د الله د یووالي چغې وکړه. ټول خلق ور سره مخالف شو،
هیڅ څوک د طرفدار نو، هیڅ څوک د طرفدار نو. یو چند کسانې تیار کړل، هغوی ذهن له دا خبره راله چې دا خو مونږ په غلطه لګیا یو. یو صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی قربان مونږ خو ډېر په غلطه و، د اوړو نه مې خدای جوړ کړی، یو شکل مې د اوړو نه جوړ کړی، غوږونه او پوز او سترګې مې پکې جوړې کړې وي، او سر مې ورته جوړ کړی، او خپې او لاسونه مې ورته جوړ کړي، او دا به مې ځان سره ګرځاو چې کله به بس دمه به مې کولې او دوه درې سجدې به مې ورته وکړي چې دا به ماله مدد راکوي. و یو ځلې زه اودسماتي ته لاړم او دا خپل معبود مې کېښوده چې چاله به ما سجدې کولې، چې دا اودسماتي نه رالم چې ګورم لوند دی، عقیده مې نورم مضبوطه شوه چې دا زما خدای دی، او دا وګوره اوبو له کوم ځای له رسېدلی، اوبه ورته غیبانه راغلي دي. و چې اخوا دې خوا مې وکتل، یوه ګیدړه د هغه ګرځي، اوهو زه پوه شم چې ګیدړې پې میتیازې کړي. نو ده ویل رب یبول الثعلبان براسه، آیا د داسې خدای عبادت وکړم چې ګیدړې د ده په سر میتیازې کوي؟ هیڅ کله نه. بس وایسته مې وغورځاو او دا مې ویلې چې بلکل به د دې معبود عبادت زه کله ونه کوم. نو داسې یو جهالت و. الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم مبعوث کا، خلکو ته د الله د یووالي عقیده وښوده، خلکو له دا وښودل چې ګورئ مشکلات الله حل کوي، بچی الله ورکوي، مال الله ورکوي، دنیا کې چې څه کېږي دا د الله تعالی د ارادې نه بغیر نه کېږي. هر څه سره چې د الله اراده شامل حال شي کېږي او که نه نه کېږي. دا عقیده او دا نظریه او دا سوچ رسول الله صلی الله علیه وسلم خور د دې وجې نه د زرګونه لښکرونو سره به سوونه لښکرونه جنګېدل، د کافرو به زرونه لښکرونه و، د هغې سره به د نبی علیه السلام سوونه لښکر جنګېده، د زرونو سره سوونه جنګېدل دا یو ډېره بعیده ښکاري. الله تعالی به فتح دې سوونو ته ورکړه. الله تعالی چې څومره پیغمبران را لېږلي دي هغوی ټولو خدای ته رجوع کړې ده. دا کې دوه فایدې دي، یوه دا ده چې عملي خلکو له توحید ښودلی چې ګوره مونږ هم د خدای د یووالي قایل یو. دویم چې څوک ونه وایي چې دا پیغمبران زمونږ خدایان دي، پیغمبرانو اظهار د عاجزۍ کړی دی چې خدای ته مونږ هم محتاج یو. قرآن کریم کې د هر پیغمبر دعا ذکر ده، هر پیغمبر خدای ته زاری کړي دي. آدم علیہ السلام خدای ته زاری کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. نوح علیہ السلام خدای ته زاری کړي ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. موسی علیہ السلام خدای ته زاری کړي ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. او موسی علیہ السلام خدای ته زاری کړي ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدای زه محتاج یم. ابراهیم علیہ السلام خدای ته زاری کړي ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. عیسی علیہ السلام خدای ته زاری کړي ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت خیر الرازقین. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای ته زاری کړي. ګڼ احادیث دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، ګڼې دعاګانې دي، خدای ته التجا کړي، خدای ته زاری کړي، مشکلات د خدای نه غوښتي. دا خلکو ته تعلیم دی چې دا خدای ته محتاج دي، خدایان نه دي. ګورئ اسې نه چې څه زمانه تېره شي او تاسو د پیغمبرانو عبادت شروع کړئ، نه، پیغمبران په خپله خدای ته محتاج دي، بزرگان خو خپله خدای ته محتاج دي. نو چې څوک محتاج وي تاله به څه درکړي. نو د توحید عقیده دا ده چې بس هر څه د الله نه دي، بس هر څه عاجزي به خدای ته کوي، بس دا به د عقیده وي.
ارس مصیبت راځي راحت راځي دا به د الله د طرفه دا عقیده د توحید عقیده ده او د دین علاوه چې دغه سيزونه چې د خدای پورې خاص دا مخلوق ته خاص کې دي ته شرک وای الله تعالی دې موږ تاسو د شرک نه وساتي دې بډایګانو خزو کې ډېر شرکی تکلیف راشي او بل پیر بابا را ورسېږي نه دا ګورې دا شرکی خبره ده دا بعض اصلاحات باید موږ وکړو بعض خبرې خلکو له ورسو چې دا لري شي اے خدای را مدد شي دا سی ویل پکار دي خدای را مدد شي مدد به الله کوي مشرکان باو تکلیف به پیراغم خدای له بناري وهلي ابوتان به بیا پر خود داسه نشي کوله نه په تکلیفونو کې باید خدای له आवाज وکړو او چې څوک غیر الله لکای هغه په سم پوي کو چې داسې مکوي غیر الله دا بزرگان لوی خلق دي د دې قدر عزت پکار دی الله دې موږ تاسو داغي په نقش قدم روان کی خو ګوره خدایان نه دي چاله زوی لور نشي ورکول نه مال دولت ورکول شي نه صحت ورکول شي نه مرز لري کول شي الله تعالی دې مو تاسو ته عمل کولو توفیق را نصیب کړي درود شریف وایي